ग्रान मुहतरम औरिदुन को तो शेख कुरान अल्लामा वलीउल्लाह साहब दा बयान कि पांचपीर पर इज्तिमा की 24/3/2007 की कड़े जदीद मिलाविदो पर तयासा तई इशाअत तौहीद सुन्नत कैसेट एंड सीडीज मरकज जहांगीर रोड सवाबी प्रोपराइटर अनवर शेर तौहीदी मोबाइल नंबर 0301 57 10 124। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बदअ बिन्निअम क़ब्ल इस्तिहक़ाक़िहा व ख़स्स मन शाअ बिमारिफ़तिल अस्माइ व अज़वाक़िहा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिनिल मुतहल्ला बितीजानिल करामाति व अतवाक़िहा वअला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना बिहिम क़ामतिल मिल्लतुल औजा व राजत अस्वाक़ुहा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द ला इलाहा इल्ला हू युह्यी व युमीत फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मी अल्लज़ी युअमिनु बिल्लाहि व कलिमातिहि वत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून। वाया मखलूक था ए इंसानानो पेरियानो यकीनी और करा खबर कोम ज़ लेगरे दा अल्लाह तासो ता टोलो ता दसे अल्लाह एक यो दागदे इख्तियार बादशाही द बांदे औलांदे द आसमानुनो द ज़मकी निश्चय चौक हम दोला द जुन खोन कउन के होता और कउन के ओला बेदागना उमागा दे ची ज्वंदिकई मखलूक उमागा दे ची वजनी नजर नव माने ईमान रावड़े पा अल्लाह बांधे और पलीगिली पदे प्रोग्राम दलोई दरजे वाला बिल्कुल पाक लमने दासी कि पूरा यकीनी दे पा अल्लाह और पर फैसलो हुक्मुन दा अल्लाह पसेशे द दासी पैगंबर ददीद पारा रोवान से पसम लारे बांधे आलिमानो बुजुर्गानो तालिबानो जमा आवाम ऋणो जमंगा उस्तासो दा जुन जमंग दे इख्तियार न दे न पखपल जोड़ दे आलम तरागली और न पखपल इख्तियार दे आलम न लड़ू रातलल हम दा अल्लाह पखोना और दा अल्लाह प अमर और मरजादी और लल हम दा अल्लाह प अमर दी सुलेमान अलैहिस्सलाम मजलिसो वज़रा मुशीरान नास्ती मेलमर आ गए दियोतन थे कतल
غبانی پریشانی را لساړو بي نو تاسو کو چې دا څوک دی سليمان عليه السلام جواب ورکړو ودا ساونه چې هغه فرشتہ ده ما د دې ځن لړکا سليمان عليه السلام پیغمبرو الله رب العالمین د پیغمبري په جوړ باندې غلا معجزې ورکړي هغه هوا ته وې د لری کدي ځنه هندستان ته ورسو ته ساتو شو مل مو قتل سړی نشته تاسو کې چرته لاړو هندستان کې فرانکی دې تماولېګو وی زلاړم وی داولی وی زه حیرانم چې الله وی ساتنه پلان کړي کې واخلا او دستا په مجلس کې ناشته چې تا ویغه دې تلال نو زه پوښم چې الله رب العالمین سچې دي نو هغه اراده نو هغه کی بلند کی حافظ ابن کثیر رحمه الله تعالی تاریخ کیوم تفسیر کی واقعہ لکی نطلل زمون په پردی اختیار راتلل په پردی اختیار دینینس کې لږ وخت الله اختیار را کړل او اختیار د خپل قانون دراوست د لاندې راوستول موږ لرا کړل داغه په قانون باندې جون تیر کو نو الحمدلله کامیابی ده کداغه د قانون خلاف شي نو ناکامی ده الله ما د حاضر عالمان او د عوام ټول او چاته چې دا आवाज رسي یا الله په خپل رضا روان کا الله گناهونو زموږ معاف کا رونو دا قتل غواړي چې الله رب العالمین موږ لا د دنیا کې د پاتې کېدو د وخت رولو څه قانون را کړی دی او څه طریقې را تخود الله د هر دور پیغمبر چې الله را لېږلی دی نو قوم ته د ژوند د تیرولو طریقې ښودل دي هغه دوه طریقو باندې زوتیږي یادېږي خلک یې پیژني یو طریقه ده چې هغې ته مونږه عبادت وایو دویمه طریقه ده چې عبادت نه دي هسې د ژوند تیرولو مختلف ذرایع دي وسایل دي عبادت د الله قانون منلو ته ویل کیږي د الله د قانون منلو طریقه یو دا ده چې عام طور باندې مونږ ګڼو منوي عقیده درستول سمول د الله په قانون باندې د الله په خونه باندې بیا سا عملی عبادات تی مزر روجا حج خیرات نور صدا سے نو دویم قسم ادا دے دواړه پیغمبرانو په خپل خپل دور کې خپل امتونو ته خپ کامله طریقه خودل دي خدا خبره ده څومره پوری چې انسانیت محدود دنیا کې دا عمر پوری د ژوند تیرولو قاعده قانون طریقه محدود وا آدم علیہ السلام چې دنیا کې شو نو خو څو کسانو نو هغه تو تنالوا اولاد یو خورېدو زیاتېده
تر دې چې د یو بل نه لرې واته بیرته شو منظور و جوا خیرات و تعاون وو زمونږ دا اوس چې کو په دې طریقه نه و نه په دې شمار او انسو وختونو باندې و خو څه د الله رب العالمین د تعظیم او د لوی د څرګندولو په خپل وجود باندې دا طریقې وي نو چې کله خورېده زیات شو نو قانون کې زیاتېده راغله اوله مسله د عقیدې وه دویمه بیا د عمل وه د آدم علیه السلام قانون کې دا وو چې هلک جینې یو ځای پیدا دي بل پلار مور نشته نو د دو د یو بل سره نکاح کول تړون ناجایز و دویم ځل پیدا دي نو د دې دواړو یو بل سره ناجایز و خو د مخکې هلک او د وروستو جینۍ یا د مخکې جینۍ او د وروستو هلک یو بل سره تړون نکاح عقد عالمان د تاریخ وی دا وو تفسیر هم وی تاریخ هم وی د دې قانون اول نقض ماتول د آدم علیه السلام صلبی اولاد کې شعر دی زما خور ده نو دی به ولی اخلي دا زب حقدارم په نکاح به زه اخلم که ناروایی او ته مې پلار او دا مې مور ده نو بیا جو وروستو مخکې یو شان ناروا دي او که دا نه وي نو دل ولې روا ده او مال ولې ناروا ده عالمان وی اول من قاسا ابلیس اول عقلی فیصله د عقل په توګه جوړ باندې ابلیس کړله نو صحیح ده خو نه د ابلیس ته که نه د قابیل او د حابیل مسله هم دغه بنیاد باندې روانه ده قابیل عقل مخکې که او قانون الہی رستو کو اللہ ملعون کو د دنیا او د آخر پریشانه او ته په غاړه کړی خپل رور د خپل لاسو وجه خیراتو کوي الله په نوم باندې مسلې حل براشي دیوغه قبول شو د بلغه نه په زیر دې چې ځان تللې وي ځان پاک کړې وي رور ته اړم شو لاق تو لنک وی زدی مړو مواجنم دی زو شرمیدم پلار مور توم رونو نور توم روری پوکو انما يتقبل الله من المتقین نقصان تا کی دے ځان د الله د قانون د خلاف نه وساته نو تخپل غلطی په مارا تپې زیاته هم تکای او راتبلی هم په ما باندې اخوش ول حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ السلام وی تر قیامت چې څوک دنا کې مړې کوي څومره ګناه چې هغه لکېږي هغه عمره حابیل پسې وځي قانون دی د الله چې کوم قانون د اجتماعي ژوند د تیرولو لپاره الله مقرر کړو دا اجتماعي قانون اول ماتونکي حابیل دی اول مجرم حابیل دی اول مظلوم قابل دی حابیل دا اول مظلوم او اول ظالم د دنیا
موز روزه حج زکات خیرات یوازې نو نه صرف عقیده جوړولو د عقیده جوړولو سره مقرر کړي قانون د جن باندې وخت یې رولو دا سبق تقریبا هر مسلمان په خپل ژبه زوتی خو ځان پې نه پوهې عملي کوي نه مونځ ته ودرېږي نو داوی نیکان خلق شیخان تبلیغیان اپزوری وی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وایا بندانو دا زو تو آمیشو وایا وازدل زڑکا پخلو وایا ان صلاتی ازما دو وجود عبادتنا موز میں تنبانی چیسا کم کم ونسو کی قربانی میں نو عبادت دہاج میں ومحیایا ومماتی نو یوازی دانا بلکہ طول جن زمان و مرگ میں للہ رب العالمین ایک یو دا اللہ پا قانون ایک یو دا اللہ پا خونبانی چی پالون کے دا طول عالم طول مخلوق دے اللہ جن طول دا اللہ پا قانون نو که مرگ راگئے نو دا اللہ پا قانون باندی موزدے که حج روجہ نور عبادات چنو پا خون دا اللہ باندی بھئی رونو کله چې دا اقرار دی قرآن ښودلی دی موږ ته دا لږ اندازه لګول غواړي پته لګول غواړي چې زما ژوند د الله په قانون دی او که نه دی مرګ را باندې راځي هغه د الله په قانون راځي او که نه راځي څرګنده خبره ده د الله قانون یو پله دی انسانان پیریان بل پر روان دي صرف دانا کہ افراد بل پر روان دي رونو حکومتونه بل پر روان دي دولتونه بل خوا روان دي اقتدار په بل خوا دی منبرې چیرمنې په بل قانون باندې دي دا الله قانون نشته مېن کې اعلان د دې کې چې زما مرګ او ژوند په قانون د الله باندې آدم علیه السلام دغه مسله قوم ته کړې ده عقیده دا جوړه کا زمکه اسمان چې د چا پیدا کړی دي نو تابعداري او منل دغه د قانون دي رونو کومز چا د بل په نومو کو سره د پوهې نه د قبلې نه مخ واړو روجې د بل چا په نوم کړه د بل چا په خونه کړه د الله د قانون نه سوا نو دا یقیني ده چې مسلمان نه دی که زړه کې مسلمانونو مسلمانی ختم شوله د الله سره د الله په حق کې بل څوک حصدار کو بل څوک هر څوک چی که د پاس عالمی فرشته که د دې لاندې بزرگ خلق گنی او یی او کنی حاکمی کې اقتدار والی تصور د وختي بیان کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته داغه او مخلص شاگرد وای ما شاء الله وشئت چې دا الله خو خشي اوستا رسول الله سلام باندې دا کلمه او غمه ده د کفر او د بيدینۍ आवाज مسلمان باندې بغمیږي دردیږي په رسول الله سلام باندې
دا کلمه وغمیده. جنگ دی د کفر او د اسلام. د پیغمبر علیه السلام مبارک کلی څخه نږدې 2.5 میلو کې په میدان کې د بارو پسې کافر راغلی، خپل خاوره کې سره جنگي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د خپل شاګردانو نه حاضر دي. رونو دا یو خبره لږ ذهن کې کېدی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په خپل کلی کې په قلاره نه پرېږو. دا خبره به چېرته بار ته خوره شي، نو لښکرې پسې راغونډې شوې. دویم ځل باندې بیا پسې لښکرې راغونډې شوې. الاحزاب څه چل کړی و رسول علیه الصلاة والسلام؟ څه قصور یو؟ قصور دا و چې قانون د جن به د الله وي، د بل قانون پکې نه زغملی کېږي. نو په دې باندې پسې مخلوق خپل علاقې ته راته. نن تصویر مسلمان په خپل ملک کې لړزان دی، د پردو د لاسه د ټول کفر جرګو ته یوه ده، د ټول کفر خلو ته وازه ده. ټولې ادارې د خورونې د رسونې دا ټول د اسلام او د مسلمان په خلاف روان دي. لږ مخې ته کتل غواړي چې مخکې څه شوي دي. پرون که چېرې د الله قانون، د الله ښودلې طریقه تاسو ځای ته ونه رسوئ، د پیغمبر په وجود کې څه کېده چې هغه شته او بیا څه کېږي، نو تاسو باندې باغ راځي. سنت الله فی الذین خلو من قبل. الله قانون باندې ځان پوه کوي، په تیرو کې شوې ده. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، لن تجد لسنت الله تحویلا. د الله قانون بدلیږي نه، د الله سنت کې بدلون نه راځي. تیرو سره شوې ده. رسول علیه الصلاة والسلام پسې راغلي دي، شاګردان یې له شهیدان کړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام زخمی شو، سنه له یو ماته کړه، غاښ له شهید کو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش شو، په یو ډوغل کې وغورځېد، یو کنده کې ارتاو شو. شاګردانو اوچت کو، ابوچ یو سب ځای باندې واچو. کافر ویره میدان هو ګټو. لیڈر آواز کو، حل فیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ای پیغمبر ژوندی دی، نو رسول اللہ السلام لا تجیبو، تاسو ته څه مه وایه، جواب مور کوئ. زور د کفر دومره دی، رسول اللہ السلام جواب مور کوئ. خوشحاله شو لیډر، ویزا غم تی ختم کو. دویم واضح کو، حل فیکم ابو بکرن، تاس کے ابو بکر شیر تیم قبیلیہ. اور پیغمبر السلام بیاوی لا تجیبو، مو آیا تصر. دریم آواز کی، حل فیکم عمر، تاس کے عمر بن الخطاب شتے رضی اللہ عنہ. دا د بلی تپې دی. الله دواړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تپه کې نه دي، قام کې نه دي، قریشو کې دي، نجې نسب کې نه دي.
رسول السلام جواب مور کوي. لیډر خوشاله شو ابو سفیان هغه خپل څه د پاره چې جنگیدن هغه خبره د خپل نه وته. دا خبروم خیال کې وساتئ. دا علی صاحب تپوس نه کوي رضی الله عنه دا نو چې تاسو کې علی شته او کنه ویږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اصل وزیران دا دواړه دي. حدیث مبارک کې راځي پزمکه زما د خبرې مشیران کارداران ابو بکر و عمر دي او پاسمان باندې دو مقرب فرشتي دي. لیډر خیالو کو چې دا ختم شوی دي نو پچغه شو اعلو هبل اعلو هبل زنده آباد هبل هبل خبر اومنل شولا دا غازارول اول شهید دی د عالم د انسانیت د عالم رول چې شهید کړو دا تعظیم کو دنیا کې کېده مکی ته هم دا راورسېد نو هغه دا آواز وکړ چې جنگ کې فتح او نصرت دو ورکوي د کار دی. د پیغمبر علیہ السلام نه برداشت نشو الا تجیبو ولی تاسو دلو جواب نور کوي. اصحابان حیران شو چې د خبرې جواب خو په خبر اومي خو د خبرې جواب په تپیړه توره غشي لینده ټوپک گرنیټ بم باندې همي په سولو جواب ورکو. رسول الله السلام بیاغه د خلی ویلي د خلی جواب ورکړ. الله اعلى واجل وایوتا وایدوتا الله اعلى واجل وسم دا आवाज دی ما ته هم د پیغمبر اسلام دا خونه ده ورونو تاسو ته هم دا خونه ده. وسم دنیا کې کفر خور دی کفر خوریږي قانون د غیر الله دی قانون د غیر الله خوریږي. الا تجیبو د دنیا خلکو تاسو دی جواب نور کوي. د پاکستان مسلمانانو تاسو دی خبر رد نه کوي انکار نه کوي چې دا نه ده. اوسم دا आवाज ضروری دی په موز روزه حج زکات خیرات تشت عقیده په درستولو باندې چې څو پورې دا عقیده ومني چې حاکم د عالم الله دی خلاصې نشته نجات نشته. رسول الله السلام په دا حالت وی جواب ورکړي. لیډر فکر کړو چې لیډران مې لوجل دي نو خوشاله ان لنا العزى ولا عزى لكم من عزى پیر منو شهید منو ابي منو تاسو نه مله وابیانې بل سبلای صحابي به ته هغه وخت کې صحابه صبا عن دین ابائنا د مشرانو طریقونه وړي دي او اختلي دي. رسول علیه الصلاۃ والسلام ته وی جواب ولور کوي وی سو ته وی الله الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله اعلى واجل اول کی الله مولانا ولا مولا لكم الله دې زمون مالک زمون کارونه سمون کې زمون د ژوند د تیرو لټول لارې مونږ ته خو دي دا څه برزي او دا څه باندې دا بکای او دا باندې کوي مونږ ته خونه دې کړی دا استاسو مولا نشوي چې قانون تاسو ته خو الله منای نه بلنشت ده نه ادم کې ته وی الله زمون مولا دې الله اعلى واجل چته ډیر لوی دی. د نبوت د نبی علیه الصلاۃ والسلام د دریم څلورم کال आवाज دی دا
پیغمبر د دنیا نه تل دی پیغمبران تل دي علیهم الصلوات والتسلیمات او د پیغمبرانو आवाज او خاص د خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم आवाज او طریقه رونو نونم زما ستاسو په غاړو کې پرته ده ذمہوار یو پی چې کله دا خبره ده چې زمونږ ژوند صرف په رسمي عباداتو نه دی صرف په دې عقیده باندې چې دا الله نه سوا څوک څه نشي کولی هر څه د الله په لاس کې دي په دې عقیده تش نجات نشته خلاصې نشته الله به راځي چې د دې سره دا تلي چې زما د ژوند طریقه ښودونکې ماته قانون را کوونکې سوا د الله نه بل څوک نشته رسول الله السلام صحابي ته دا خبره کړې وه اجعلتنی لله ندن ما د الله سره شریکای چې تو استاو د الله خوښی وی څه به ویم څنګه به ویم وی دا وایه که نه ماشاء الله چې د الله خوښی د دې نه وروسته وایه ثم شئته چې بیا ته راته څه خونه کوې ستا څنګه خوښې هغسې به کوم نو دا دوه ټکي دي کلمه طیبه کې موږ لا اله الا الله او دا د لا اله الا الله منل به په خونه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ناله دا لا اله منظور دي که په لا اله کې خونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دا لا اله الا الله نجات نور کوي خونه به سره ټل کېږي کلمه طیبه او سړی اوله سمني لا اله الا الله الله یو منو ښه کړی یو منو خپله واقعه به ذکر کوله او سره د دغه نه هغه هندو سره د دغه نه هغه حتمي او قطعي جهنمي او کافر دی الله یو مني او کافر دی جهنمي دی ځکه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه سره نه وټل په هغه باندې ایمان نه وټل د هغه منلو سره نه وټل نو منظور الله ته نن د دنیا حالم دا دی اول خو لا اله الا الله عقیده نشته که دوم چته سې نیمګړي نو سره محمد رسول الله نشته صلی الله علیه وسلم دغه خونه دغه طریقه سره نشته موز الله لده د منځه او طریقه ده شاګرد دن نشو موز یو کو رسول الله سلام ته قتل واپس کېدو سلام یو کوزي او پیغمبر علیه السلام ته وی صلی فانک لم تصلی یا لکه موزو کنو تا خو موزو نو کو نه خو قرتونو کنه الله بیا په منځو دی بیا موزو کو واپس شنو رسول الله السلام د رخصت دونو دو ته بیا وی انک لم تصلی نو تا موزو نو کراغله مانګل جمعه ته موزو نو کو موزو کو بیا یو کو بعض روایتونو کې راځي په درم ځلې وکړو نو بیا وی رسول الله سلام ته ما ته چلو خامل خدا غراځي نو د پیغمبر اسلام په مخ کې غلط عمل کاو رسول الله سلام ته نوې اولی پکې طلب پیدا کاو چې طلب پیدا شي نو قدر پیدا شي کړهو سره په شی په لاس راشي نو قدردان شي بیکړه وراشي نو سپکی بیکاری اوسه ما ته خو رسول الله سلام د طریقو خو اطمینان سره وکړه اماري تو خود موز دې خو نه د رسول الله سلام پکې ته نیمګړی دا ویلم تو صلیتا موز نه کړ سره دغه نه چې عقیده بالکل جوړه ده د حالت د آدم علی السلام نه شروع هر پیغمبر په خپل دور کې دا مسله وایي فلا اله الا الله چې فرضول وو صرف په دې مسله نو چې بل څه حاجت نشي سر کوله به د الله نه یقیني ده دای بنیادو دا ولنې تیګوا اولنې پوړې وا خو د دې سره دا ضروری وا چې د ژوند ټول قانون به د الله باندې د بل چا باندې
ادا قانون د منلو طریقه به د چای نو خونه به زمای زی په دې مقرر کړم چې ته خلکو ته وخا طریقه به ځای. موسی علیه السلام تقریبا 30 کاله په دې د جابر حکومت زورور حکومت شخصي حکومت سره په دې پرزول کړی چې قانون بدل لای زړه الله را لګلم د ټول مخلوق د الله ز رب د طرفه او خونه اراده کچری موسی علیه السلام د موږ روجي ویلې دا سیاست داسې پلیت خوان دی چې 15 منځونه نو ابو وسل منځونه بکوم سل اروجي بنسم خو چې اختیار زمای عزت زمای اقتدار زمای نہ موسی علیہ السلام موږ ته نه بنی واځي کوم عقیده چې ته ذکر کړي لا اله الا الله کی ادا ذکر کړي لا حاکم الا الله او داغه حکم اول د دې عقیده دی بیا د دې دی بیا د دې دی بیا د دې تفصیلی کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ورسېدله خاتم النبیین دی رستو پیغمبر ناراضي پیدا شوی پیغمبر ناراضي. رسول الله سلام اعلان کړو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی زړه پیغمبرانو رسته راتلونکي زمان رسول پیغمبر په دنیا نه پیدا کی لا نبی بعدی نبی انسانی زما ستاسو شان تلاش په تنا وجود لري چې معمولی فرق خدای او زبل سره شته او چې کوم مقام الله غل ور کوي اپ کوم مقام غزموار کوي نو ټول مخلوق چې سل زره یو ځای شي نو هغه مقام ته نشي رسیدلی یو ځل نه ټول مخلوق امتی سل زره را غوړ کې نو هغه فکر هغه سوچ هغه قوت هغه عزم هغه همت او هغه برداشت هغه تحمل پاغو کې ناراضي هغه د الله جوړ کړی د الله تربیه کړی هغه د پاره تیار کړی. رسول علیه الصلاۃ والسلام دغه مقام تر رسول لا نبی بعدی زمان رسو بل پیغمبر نشته ذات وجود د رسول علیه السلام نشته د نور انبیاء دنیا کې نشته د دنیا نه تللی دي او ویلیو دا اعلان دې کړو چې زبر د دنیا نظم پایدار دلته نیم همیشه یو ذات ته الله دې مخلوق پاتې کیږي نه چې کوم پروګرام راوړم نو دا تر قیامت دی باندیانو لوم دی نو پیریانو لوم دی زورور لوم دی کمزور لوم دی دولتمن لوم دی غریب لوم دی حاکم لوم دی نو محکوم لوم دی رعیت لوم دی. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسانو لیدل دوتنا کمانډران راغل دي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نیول راغل دي رونو تاریخ خپل پرونی روز نن ما تاسو ته سره سپړي او که د پرونی روز نه زما ستاسو سترګې پټي نو نه پوهېږي چې دا نن د کومې ورځې تکرار وکړو کومه ورځ بیا راغله کم حالت دی دا حالت ننوم دی. رسول علیہ السلام ولیدل کمانډران ګیرې کلي برېتې چمبدي پیغمبر علیہ السلام ویلکما من امرکما بهذا رخصه تباشه دا تاسو ته چا خونه کړلا من امرکما بهذا تاسو ته چا دا ویلي چې ګیره خرایا نو برېت چمبه پرېدا اوسو ګیروم خرا برېتوم خرا سر سره د جنکو په شان ته پرېدا جامعو باسا مخ کی روسي ډوغلې کاندي هر څه سرګن هو نه دا من امرکما بهذا لا اله الا الله نو خونه بد الله معنی نو محمد رسول الله نو خونه به کې دا غي نو سو قانونم دا اوس ته
دا غیزت پا غیزان بی عزتا دا شرم پا غیوتا ځان بے شرم ښکاری دی پیغمبر علیہ السلام ته کتلی دی بیا وی دا منگ تا وی دی آغا څوک چې منگ رب منو حاکم دا عالم منو قانون منگ لدا پاس کرلی دا قانون دی حکومت پاس کرلی دا قانون دی چې جنکے با بازار کی گردی دا قانون دی چې جنې الک یو بر سره لګیا دي چې سکینو د پولیس حق نشي چې هغه تاسو کی الله دې پیواچي پدې د پاسه مسلمانی دا خوشحالی دا سم دا مزیدی پروا نشته من امرکم بهذا دا خو نه تاسو چا کړی دا نن د دنیا حالت هم دا دوه غری پیغمبر اسلام گرفتار الله د ټولي دنیا اتحاد را اخلاص ته اسامه گرفتار الله د ټولي دنیا اتحاد را اخلاص ته د مولا عمر گرفتار الله الله تباہ برباد کیا اللہ اللہ ذلیل کا اور رسوا کیا اللہ اللہ هغه مسلمانان کامیاب کا اللہ په افغانستان بے اسلامی امارت راوالا اللہ د مجاهدین حفاظت وکا بیا خپل ملک نسی لکه سره خپل بچي ونسی ا دشمن له ور کی دا مې دل درک چې ما ته سنوي ما خپل بچي درک ارته چې سره کوي هغه د کیوبا راغلي حالات د زندانونو تاسو ولوستی کتلی بني چې پدې چاله غیرت ور نشي چې زما کلیوال سره زما دغه سره دا کار کوي نو زه اخر په څه باندې دا روړې څنګه خورم یو مسلمان گرفتار دی د رومانو مملکت کې گرفتار دی خبر یو لګه د چا په ذریعہ باندې وې زه گرفتار یم د الله په مخ کې بستانه تاسو کوم زما تاسو دین دی کړی خلیفہ خپل جرنیل مقرر کو کسان جو سرور کو الاشه ڈالے اور کہ بے حساب عبدال مالک اذا بطول اور کہ دا سڑے ہر طریقہ بانی چی خدای بر اخلاص آئی اوی سیدہ ڈالے اور کردی لاڑ تا ڈالے تقسیم کردی سڑے پہ چل بانی دریاب غائے تراوتو کشتے کی واچ اور آئے وس یو میجر دے پہ کشتے پہ مالے دے سرا نکلا وی خواہ بلا پیرا بتا لراؤڑو چا چینیولی دی هغه مال درانه کړو تعالی وبره پیر راوړ بیا راغی نور له هدی وی شری ډاله وی شری دوی زماغه وی تعالی مې ډیر سره ولډي ډیر سره راځه دریاب غاړه له بوته کیشته ته خېږي راځه خپل سامان پستا دادی سړی پوکړې چې موږ غوښتو کیشته بو لمدی تکي ډوبی ته به کی کشتیا خوشوی دا خو کشتی لیر شو زما سامان اگو کلپ گپ کی پتاڑا ورسو خلیفتا پیدا دے پیدا مسلمان تانی ولیو بیردی رو سپیڑا ور کرلا ایسا خو جواب نو مسلمان تیور اخلاص کولو سپیڑا ابن جریر تاریخ کی لکی البدایہ اور نہایہ ابن کثیرم لکی سمد زود اخلاص سپیڑا ور کرلا سڑیرہ پیدا بگنی دے ویرے گما نور دتا اس نویم خود دې مسلمان لتا سپیړ اور کړه مسلمان خود نه مخلاص کړه سپیړ اور کړه خپل سپیړ نه غستې زو زما طرف آزادي خدا ته اوه چې زه یو مسلمان ستا په ملکستان د سپیړ ته پوسونه کوم زه به خلیفہ د مسلمانانو پسې زما اسلامی دولت به پسې دا خو به ټول په یو تن باندې قربانو په یو مسلمان باندې چې خپل ملک نه کیږي بل تاواله کیږي آزادی اسلامی مملکت د اسلامی قانون دلاندې تیریږي علی اسلامی قانون نه داغه په دی باندې بل قانوني لا یشرکو فی حکمه احد الله سره د الله په قانون کې تو کوم صدر نشته چې الله قانون مسلوق کی لا تبدیل لکلمات الله دا الله فیصلو بدلول نشته نه بدلول والا څوک ته لا تبدیل لکلمات الله الله رونو منګه په دې ما حول کې اوسو یوازې د پاکستان خبره نکوم د ټول عالم خبره کوم پر ټول عالم به د سعودیه نن قانون د الله د کتاب نشته قانون د قران نشته قانون راوړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نشته دی پیغمبر ته आवाज د دې خلکو ته اوایا انی رسول الله الیکم جميعا
تاسو ټولو ته انسانانو ته نو پیریانو ته د الله را لېږلم د ځان نه څه نشم ویلی رسول الله پیغام د الله در رسوم ویل د الله در رسوم د ځانه په کټه کې نشم ویلی نه کمې نه زیاتې تفصیلي کولی شم جميعا نو ټول لراله ګل شم دا چې ختمه سول اخلاص سره رونو که خبر یې نو شکر دې خو کنه خبر نن په دنیا دا आवाज غږیږي چې محمد تل د دنیا نه داغه څه شی په دنیا نشته صلی الله علیه وسلم کوششونه یې کړی چې د مدینې نه دی او باسو شپږمه صده کې کوشش نور الدین زنگی زمانہ کې او رسیدلی قبر ته نږدې شي الله رب العالمین دا غره خدمت هغه لار سړی معلوم کړلو سترګې ته وخت کې مردار کړل او بیا د رسول الله سلام د مبارک قبر نګیر چا پیر سیکا وړولا جنگلو ته کړل باندې سره اوس چې دا تنیم دې نه ختم کولی شي دا आवाज هم ختم شي او بیا بغزو دا کنه چې دا سکی نن شروع ده د بیت الله خلاف سازشونه شروع دي د الاقصی جماعت خلاف سازشونه شروع دي قبضه خو په دوم خو کوشش دې چې دا نړۍ روان کی منګه هیکل سليماني را پیدا کو پکې ته هغه جوړو دا تحریکونه ټول شروع دي او ټول مسلمان په غوږ باندې مچ نه بڼيږي مچ چې د لوکټي په سود شي په هوش باندې شي او پیغمبر اسلام اعلان کې الله په امر باندې وایا انی رسول الله الیکم تاسو ته الله را لګل نو په پیغام را لګل نو په خبر باندې را لګل لا اله الا هو نشته څوک د مخلوق څخه کار جوړون کې سمون کې عزت ورکون کې ذلت ورکون کې مړون کې نو ژوند کون کې نو اولاد ورکون کې مال ورکون کې نو غستون کې لا اله الا هو نشته مخلوق لا د جون تیرولو طریقه خودن کې سوا د الله نه څوک هغه څوک دی یحیی و یمیت نو وجنی ژوند کې هغه هم د دې لپاره نو وجنی په دې باندې تپوس بدی کوي الله الله د فرشتي په قبر کې تپوس کوي ما تقول فی هذا الرجل الذي بعث فيكم ابا در چې تاسو کرا لګل شو دا غبره کې تاسو وای نو چې قانوني دا غمانلې دي قانوني دا دنیا کې خود لري ابو محمد رسول الله موږ له کتاب راوړو قانوني راوړو د جن هغه می عمر تیر کړی غلطی شي نو چې دانې نسبه کوي رسول الله سلام وي بنده وي ها ها لا ادري افسوس نه پیغام چې سوګم چې څو چې زما دین د جمهوریتو که زما دین د امریکایانو که زما دین د هندوستان د هندوانو کم قانون بین الاقوامی قانون دی بین الاقوام کې د مسلمان قیمت د ماشي د وزرم رشته نشته دی د ماشي د وزر قیمت نشته درنوالی نشته دی بین الاقوام ټول د کفر دی ملل متحده د کفر یونسکو د کفر او د يهودو عالمی بانک د يهودو او د کفر په دې د پاسه بین الاقوامی قانون دی قانون الله را لګلو محیای و مماتی لله رب العالمین زه سوچ کوم ایماندار او تاسو سوچ وکای زمنګ نه تاسو کې قبر کې زمنګ نه تاسو کې قیامت کې د چا په قانون دی جون تیر کړي دي جواب شته څنګه چې زمنګ مجبوری قانون نه چاو دا جواب څنګه نشته حتمن د څنګه نشته دي قسمیه هم د څنګه نشته دي په لاکو کې کوي وطن څنګه چې ما څه مهنت کړو او وس مونږ نه رسیدل نور جواب نشته اخر دا قتل غواړي زوتم لا اله الا الله محمد رسول الله تاسو هم زوتوي خو دې لا اله الا الله محمد رسول الله تفصیل هم نه کتلې چې تفصیل وګورو دا یقیني ده حاجت سر کول والا الله دې چې نصر کې ټول مخلوق را ونشي اس فائدہ نشي رسول الله سلام خپل روړ بارکه روړ ته وي اعلم ځان پوکا زما رورو د ترزیه می د عبد الله ته رضی الله عنه مخلوق ټول رايو شي الا ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعو تا ته فائدہ رسي چې الله نه مقرر کړی ټول مخلوق دی غون شي فائدہ نشي رسول خدا مورا ټول مخلوق را غون شي او تا وجني الله دل نه مقرر کړی تکلیف ته رسي الله نه مقرر کړی لم يضروك بشيء الا
تا ته نقصان نشي رسوله به د هغې نه چې الله تعالی کوم مقرر کړي. بس کوم بیا ما ته وایي چې بس کړي. نقصان د الله رب العالمین په اختیار او فائدہ د الله رب العالمین په اختیار باندې ده. سړی نیولې دی ووی او ټکوي او د امیر المؤمنین خبره ومنه. احمد بن محمد بن حنبل رحمه الله عز وجل ومنوي ائتوني بشيء من کتاب الله. دا الله د کتاب نه ماته څه دلیل وښایه چې زما تسلي شي. د قرآن نه ماته څه وایي چې قرآن مخلوق دی، زما په ژبه ویلی کېږي د بل قرآن د دین هم دی، هغه اوس شته بیا رستونه چې زه ویم بیا نه ووایه ده. وی ما ته د قرآن نه څه شی پیش کوي زه به ومنم، که دغه نه مرګ ته تیار یم، خو دې خبرې ته منلو ته تیار نه. یو ځل ورځ دا کار وشو، بې هوشه شو وی غورځو، بیا وشو بې هوشه شو وی غورځو، بیا وشو وجود یې ټوک ټوک دی ټول په کمره کې د جیل چې خصوص سنو لړلې په وینو کې لړلې پاسه په مازه باندې ګرځي. الله ستا د پاره لګیا ما، ستا مسله مې راغستې ده، الله زما حفاظت وکړه. بادشاہ ناچاره شو، بېوسه شو، حکومت بدل شو، اقتدار بدل شو، رور راغی یا د تر زوی راغی، اکې لږ انصاف و پرېښو. امام احمد ابن حنبل رحمه الله مسله یې نه ده پرېښې، تر قیامت امام اهل سنت شو، وول دغه دپاره نور شو، وول دغه دپاره د اقتدار او د عزت ذریعه شو. د مدینې لوی عالم مالک ابن انس رحمه الله نیولې دی، د حاکم به د چا ښځه خوښه شوله نو به یې ازاده که. الله اوس خو روشن خیالي ده، ازادي ده، ازادولو ته حاجت نه، سیاسي هم ازاده ده. چا سره خوښه ده، کوم ځای کې خوښه ده، څه وخت خوښه ده، ازادي ده ورته. خو هلته کې دومره خبره وه چې دا نه ازادېږي څو پورې چې میړه پرېښیني. ښځه به خوښه شو موویینو کې به یې دا پرېږده، طلاق یې کړه. امام مالک وایي طلاق المکره لیس بشیء، زور چې به شي هغه طلاق نه دي. خلکو د عالمانو منله. امام مالک یو خونه وکړه ورته، جرنیلانو ته خونه وکړله، په چوک کې ودروئ، ادې به وایي چې د مکره طلاق دي، ازاد دي. که بل یې وایي په دې تورو باندې ټوټې کوي، تورې پې وښکلې چوک کې ودرولې، خلک را غونډې، هغه آواز وکړو چې څوک مې پېژني هغه خو به مې پېژني، چې څوک مې نه پېژني وروڼو انا مالک عالم المدینه، زه د مدینې هغه ملا یم، زه دا ویم طلاق المکره لیس بشیء. زه چې مدینه کې ویم، خپل کور ویم، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام جومات کې ویم، نه د حاکم په کلي کې، د حاکم په ملک په اسلام آباد کې هم دا ویم طلاق المکره لیس بشیء. دا تورې وروڼو چتې پاتې شي دي چې الله کوي هغه کېږي، مخلوق چې کوي الله یې نه کوي هغه نه کېږي. تورې چته پاتې شوي. سوچ وکړو چې بادشاه مو وجنې پرېږدي نه، یو د یو طرف نه لاس را ټاکاږي، ټاکو بل د بل طرف نه اوږې ولو وخت کې لاسونه یې دغسې وچ شوي، بیا لاس به یې نه شو چتولی. خو مسله یې نه ده پرېښې چې کومه مسله وه نو حقه مسله هغه تر مرګه پورې ویلې ده، اورېدلی ترې نه دی. د الله قانون دی، قانون باندې تېرېده غواړي، صرف مونځ روژه او حج زکات نه دي. ټیک ده دا چې دا د شریعت احکام دي، اعمال دي. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. د قرآن اخیری صورت په احکامو کې چې کوم راغلی قرآن عظیم سورة المائده، او پاره کې د دې آیت چې اکملت لکم دینکم، ما پورا کنو پورا می پورا که تاسو لکم تاسو لزال لنا، څه چې کوي نو ما ته نه فایده را رسي نو راته نقصان را رسي. که اول دې د ځان دي که فایده ده نو د خپله ده، که تاوان دې دی نو د خپل. اکملت لکم دینکم، ستاسو د ژوند تېرولو قانون. دین مونځ نه دی یوازې، روژه نه ده، حج نه دی، خیرات نه دی، رښتیا ویل نه دي، نیک اخلاق یوازې نه دي. دا د دین کارونه دي. دین د ځوانۍ نه تر مرګه پورې، د پیدایش نه تر مرګه پورې
په مشرانو باندې د ځواني روس په ځان باندې دا ټول څه منل دي زیبا څنګه ګوري به څنګه اوري به څنګه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وای ایماندارو ته نظرونه کته ساتي قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ایماندارو ته پیغلو ته وای چې نظرونه کته ساتي بیا خونو ته دا کې نو زنانو ته ایماندارو ته لونو ته دی وا کوروالو ته دی وا قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین اے دا اللہ پیغمبرہ قل لازواجک دا ندی ویلیو چې خود ته دی وای چې منځونه کوي ذکرونه ډیر کوي تلاوتونه ډیر کوي تهجد کوي پکې تا خو کول کنه دا خو پی او د معاشرت احکام ته خود د ژوند د تیرولو احکام ته خود دي یودنین علیهن من جلابیبهن لولې صادری پړونی په ځان باندې واچي یودنین علیهن من جلابیبهن دا ولی ذالک ادنا یعرفن فلا یؤذین دې طریقه باندې د ځان پرده کول نزدې دي ډېر دیتا چې پیجندې بشي چې دا کنجری نه دي ناکاره نه دي لغړی نه دي توغړی نه دي فلا یؤذین نو تکلیف بوته نشي رسوله خبرې به سره څوک نه کوي نږدې کېږي باندې نو گپ شپ به سره نه لګي نو لاس باندې ولي فلا یؤذین تکلیف بوته نشي رسوله نو پیغمبر په خلو باندې علیه الصلاۃ والسلام په خلو باندې وای دا اعلان وکړه شروع به د کم دینه کوي شروع به د کور نه کوي قل لازواجک وبناتک نو کور والا ته نو لونو ته دیوا ونساء المؤمنین د ایمان والا او کور والا ته وا زنانه ته وا ما چې ایمانداری نو دا قانون به منی یودنین علیهن من جلابیبهن پړنی په ځان چي په خاون ضروری دي نو پرور ضروری دي نو پنیک ضروری دي په مشر په کور کې پړونی واچو په ځان باندې بار تموزه په ضرورت باندې ضرورت په اوسنو پړونی واچوي خاون راشي کور ته بیگم سیب نشتی چرته تلا چکر لوت الله تماشا ده سينو ما ته ځوړه ده شي خیره سره لیلا مجنون ځوړه دي پروانی شه لوندانو مې کی کینه یودنین علیهن من جلابیبهن پدې د پاسه څه ده اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلامی اللہ عیاذا باللہ العظیم دا خبره کتو کا عقیدتن وی یعنی دا مریچ دا اسلامی دا دا ایمان رتای پکیتا نشتی رتای اسلام دا مزنم ندی دا دا اسلام یو کار دی دا سنور عبادت دا اسلام کارون دی اسلام مجموعی قانون دی مجموعی قانون هغه ملک راوسته غواړي د اسلام سره د موږ روزي حج زکات خیرات سره راوسته غواړي داغه خلاف د قانون پاسيږي په ملک کې هغه ملک چې هغه اسلامي پاتې او ضروره د کمزوري خبره ده چې اسلامي نه که دغه بل څه نو متوجوي به خو نه د دیوا دا ولی دا کیږي ملک او جا جمهوریت ته جمهرت علیه الکلام وی خبره مې ته ګډه وډه کړه دروغ رښتیا مې ته ګډ وډ کړل اوس پته ورته نه لګي چې رښتیا پکې کوم دی او دروغ پکې ته کوم دی الجمهر الرمل الكثير د شګي ډېرې ته وي نو چې سیلې راشن د شګي ډېرې والوځي سیلې ته بیا نه هغه شګه پاتې نشي جمہوریت دا شی ہے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے تلل نشترے بلکہ پاگے کی شمارل دی شمارل زنانا او د نارینه ووټ په یو تول لکه سپکه درون پکې شته نشته پکې سپکه درون کنه گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے تلل پہ کتنی نشترے العیاذ باللہ اس کو بدی لکل شروع شو چې دا ابوبکر صدیق حکومت خلافت جمہوریت او پاغي وټول شي دي د عمر هغه جمهوریت او پاغي وټول شي انتخابات وټول شي د عثمان هغه جمهوریت او پاغي انتخابونه شي دي
رونو دا خبره جمهوریت چې څوک وایي نو دا جمهوریت وایي، انتخاب چې وایي نو بل نه پیژني دا انتخاب وایي. که دا وایي او دا عقیده یقین پر لوی الله وکړي د لوی نو لوی مولا د ایمان رته پکې نشته. تحریف د دین دی، یحرفون الکلمه عن مواضعه، دا الله احکام بدلی، مطلبونه بدلی. جمهوریت وی دروغ ہوتا، ناروا ہوتا، بی جنه تا. جمهوریت وی ډیر ہوتا په مقابله ده لګو کې. یو طرف ته یو دلیل دی د قرآن، بل طرف ته په زرګونو دلیلونه دي د قرآن نه خلاف. او د قرآن مسله قطعی یقیني ده، زرګونو دلیلونه د ماشي د وزر قیمت نه لري. صحیح ده خبره کنه؟ یو طرف ته د قرآن یو آیات ته، بل طرف ته په زرګونو روایتونه دي کمزوري، دا غ روایتونه اعتبار نشته دی. دا یو آیات مبارک اعتبار دی، حدیث صحیح دی، بل طرف ته کمزوري یا صحیح باندې عمل له نور پاتې دي. جمهوریت نو دا دی وتعالى کنه، دا غزو متعالى دا جمهوریت وګوره یوازې دا نه انتخاباتو کې نه. نن جمهور د دنیا ومانه ټول يهودیت ته کفر دی، ټول يهودیت ته او پیرنګي توپ دی. بیا هغه حق دی اسلام په نه حق دی. معاذ الله معاذ الله. د جمهوریت هم څه پوله ده، جمهوریت هم څه حد دی. او اسلام جمهوری نظام غواړي، زوم مې جمهوری نظام غواړي، خو جمهوریت وای څه ته؟ جمهوریت څه شی دی؟ دا پردو جوړ کړی جمهوریت. د 19مې صدۍ انګریزي خبره ده میلادي. خلک راغونډ شو، وی ټول اختیار د پادری دی، ټول اختیار د ریبي دی، ټول اختیار د مولا دی. په هر معامله کې چې مولا نه ویلي خبره نشي کېدی. د دې څه خونه کو. خلک راغونډ شو، خونه ادا وکړه. وی خونه ادا کو چې په جماعت دننه په مدرسه دننه به اختیار د ریبي د عالم وي، د مقتدا به دینی رهبر به. د جماعت نه بار خبره د دو په مقابله کې به د دریو منل کېږي، د دریو په مقابله کې به د څلورو منل کېږي. جمهوریت را شروع شو، را سر شو. بنیاد چا کې خو بنیاد یهودیانو خیدرونو. دا خبره فکر کې لگا کېده د جمهوریت پیداوار چا کړلې؟ یهودیانو کړلې. د جمهوریت اشاعت چا کړلې؟ پیرنګیانو کړلې. پیدا کولی د یهودیانو، خوراولی د پیرنګیانو. دا د دې دواړو ډلو کار دی. ان اشد الناس عداوه للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا. سورۃ الانعام قرآن. ان اشد الناس عداوه للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا. بدتر تا سخت پټول مخلوق کې ایمان والو سره عداوتن په دشمنی کې بدیشتم کې ناکاروالي کې او د زلف بدوالی کې. څوک دي؟ الیهود، یهود قوم دی، یهودیان دي. والذین اشرکوا هندوان، مشرکان. هغه وخت کې مشرکان یادې ده، اوس هغه هندوان یادېږي. مسلمانانو کې هغه شانته پیدا کی. دا دوه ډلې قرآن مې بدتر دي. قرآن رښتیا وایي که غلطه وایي؟ رښتیا وایي. په دې رښتیا ایمان فرض دی که نه دی؟ څوک به پرې راوړي؟ تاسو خو پرې نه دی راوړی. تاسو دغه جمهوریت منل ټولو او منئ یې، خلاف نومې نه اخلئ. کله په ایمان د خولې شی نه دی، ایمان خو د زړه شی دی. للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا. وقت پوره بس کوم. الله الله. د یهودو د کتاب په حواله تاسو د یهودو خبره ویم. یهود وایي کتاب نه پیدا کېده. اوس زموږ ملګرو چاپ کړی دی غالبا چې دلته خرڅېږي یهودي پروټوکول، دلته خرڅېږي. یهودي پروټوکول کې د یهودیانو 200 ربي مولیان وایي، 200 لوی لوی مولیان چې د شي ذاته د پاسه 200 دا جوړ که قانون. او په دې باندې موږ دنیا کې انقلاب راولو. هغه انقلاب شروع یو پیرنګي جنې دی، یو کور نه پټ کا کتاب روس ته ورساو. روس کې سمنداغه سے پروتو اخر انګریزي شو. دا یورپ ته ورساو، برتانیې ته. برتانیې کې انګریزي شو، اخبار کې اول خورېده، بیا د کتاب په شکل چاپ. دنیا کې خور شو، پټ پروتو، د صدو پټ پروتو. وای د یو تن خلا، د یو تن قدرت مقابله ګرانه ده. نو داسې ولې نه کوو چې موږ دا ټول قوت د 100 تنو په ذریعه باندې
د ووټ په 100 پرچو تقسیم کو ته خبر باندې د ووټ په 100 پرچو کې انتخابي پرچی دي کنه دا پرچاغه په ستمه مهر لگاوا بل پسې لگاوا د 100 تنو په دی باندې یو تن په دی باندې 100 تا او د 100 نه بیا د 100 پرچو شو ا پرچا نن دی یو څخه سبا بل څخه بل څخه نو چې دا شو په 100 تن یو منبر نیول کیږي مثلا په 100 تن یو نیول کیږي په 100 یو نیول کیږي نو دا 100 تن نه نه شو غولول د یو غولول ګراندي د یو د لاسه کول ګراندي د یو په خپل رائے کول ګراندي ا د 100 آسان دي یو غولا بلو دي کنه دي منبر نن په لکونو خرچيږي کنه خرچيږي د یو په ډله دی داغه نه ګټل نمبر هغه ورکړی دی روپۍ غله ګولي سبا په بل باندې خرچي هغه واخلي هغه طرف ته لاړ يهود راو وخت کړی دا پرچی دا وټون د معاملې يهود راو يهودي پروتوکول وای يهود وای چې موږ خپل قوت او طاقت د سرګندولو لپاره کومه ذریعہ د استعمال یي کومه زمونږ نه کېږي چې هغه په روپو کېږي هغه که په خپل صورتونو او په خپل تنو کېږي په جنکو په پیغل باندې کېږي یہودی پروٹوکول کی ہوئی وہ اپنے حسن کو اپنے دین کے لیے استعمال کرے اپنے حسن کو اپنے دین کے لیے استعمال کرے دا تو سبق خی سبق تو دا خپل خواہش دا یقینو کوي خواهش چې څومره په الاقصا په علاقه کې د شام په علاقه کې داسې دنیا کې بل ځای نشته بیا د الکانو نه په نسبت باندې جنکو خواهش زیات دی اپنے حسن کو اپنی دین کے لیے استعمال کرے دا خپل خواهش د خپل دین لپاره استعمال کوي ارڅ چې کیږي په هر طریقه کې خدا د ځان سره کوي يهوديانو لیډرانو دغه کارو کو مسلمانانو لیډرانو له خپل لونه ورکړي یاسر عرفات څخه يهودانه وا د مصر صدر سره حسنی مبارک دغه سره يهودانه ده الوات نه پیدا دي او دا یقینو کوي یهودی چرته نه مسلمانی کی چرته نه مسلمانی علیمان ناسی او د رسول الله سلام په زمانہ کې داغه مبارک خلا داغه مبارک بیان چې ګټي به په ودی کې دی او بکې دی وا څو تن يهوديانو میاندار شي ایمان راوړل دي نورون دی راوړل او بیا پاغه څو تنو کې چې د عمر سره زمانہ مسلمانانی صاحب ده جرګې دی يهود سره د عمر سره د شهادت سبب دا ګرځیدل عمر او شهید کړي دي رضی الله عنه ازریه دا ګرځولیو وجلو رونو پته به دتا د روس 200 يهود وجل دي دوا پوښ چې زمون خلاف خبره کې دوته نه وجل دي یوې د پوره کډي سره وجل له پکور تنه یوې تنها وجل دي روس کی د روس حکومت دا غو دي د برتانیې هغه دا غو دي د امریکای حکومت دا غو دي اقتدار کې چې څوک راځي هغه به چې دا غو به مني د دې وسط صدر نه مخکې چې کوم بل صدرو هغه چې نه منله نو تاسو معلومه راخوا غوډم دا چې درځي خو مونیکا سکندل ته څه څه ته دا شی چا جوړ کړو دا وو نو دا پسې جوړ کو پیرې زمونږ نه مني یجنه دا سره مونږ ته ټیټ کا چې زموږ خبرې ته غاړه کی هغه په موبایل لاس لګون دا تل غلطه کې تل چې لاس په لګون تل هو تل دې لاس لګول راو کنه او چې کله دا غو غرض راغې اوس پډاګه کړه کله چې اثر کته کو وی چې سویا غمنم هغه چې مونیکا سکندل روښې ده دنه پوي چاته پته یې چې داغه سزا څو شو که چاته پته روایت معلومات او خیر کنه چاته معلوم دی هغه نتیجه څو خطا ایسو نه خطا خبره لاړه خلاص شوه مونیکا سکندل دا کسبونه کوي دا کارونه کوي نو هغه یې په مخه کړی یاسر عرفات اخر یو ځای تورسو او سی مبارک په مخه کړی دی هغه یو ځای تورسو پیډی نه کې دیش دا چې مسلمانانو کې نور یم داسي خو پټي تحریر ټول دا غو چلیږي د مسلمان د ټیټولو لپاره کوشش ته دي شروع دي نو هغه خپل حسن د خپل دین لپاره استعمال کوي بیا دا مو په دغه خپل کتاب کې دا وایي چې دا چا په خپل لارې کولو لپاره چې څومره دولت لګي نو ورکا دولت لګي نو ورکا چې په دولت ونشو جنکای ورکا چې په دې ونشو پر اس کو قتل کړو بیا غو وجنه پاکستان کې د وجلو علماء رحمهم الله تعالی د څلور شپږو کالو کې څو تنه وجلې شي شهیدان شوي دي دا وجلی چا دي او وجنی څو دا غایب لاسته پشا لاسته دلته خو ته یا مهاجر ودري یا تبول خوارو دی یا تبول څوک ودري د کراچي غونی مشغول علاقه بیا خاص
د جمشید علاقه جمشید رو علاقه د نیوټن علاقه ټول گاڑی بندي ټولي گاڑی بندي څه شی دي یو مفتی نظام الدین وته پټک باندې وشو ا د نن پر سړو پته نه لګي واغه د نن نو هغه د نن نو د نسلو ته پته نه لګي څوک کوي دوستان دغه باغ د دوستان لاس په د چا خو دی د دې د چا په لاس خو دی رنگ خور کی ملک تباہ کوي ملک قرآنی علاقه رواني دا کار کوي دا د يهودو بنیادی اصول دي او بنیادی طریقه د قران د کوي لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا مشرکان انځوان د پاکستان په ټوي بجلیګر باندې حمله د پاره جازونه د چا راغلیو خبر وایي کړه نه خبر نو جنت ته ولې نه دی خو باندې انو دغه سیناسي جنت خوشې پروت نو لا شو کنه لا شو مطلب دا چې مړ شي چې لا شو تا په ژوندینو ته زوګنه پری دي جازونه د يهود راغل دي ځوان خبر چا ویلې ده خبر سعودیانو ویلې چې جازونه دراله معلوماتو کوي چې څه کوي مقصد یې څه دی ناس چا کراو ناس د هندوانو کراو د هندوانو پاړای کې نولیو ټلیفون کو دا غدنه وی جازونه دراله تحقیق خپلو کوي سفیر راغو خو هم لاسته سفیر خو یو ده وی راوي څه کوي وسار برازي په دغه ساتي برازي سفیر راوس استا ملک ته دو جازونه راغلي دي يهودو څه چلله المنګ ته خبره وا ایسه به وسار معلومات کوي په دې ساتي باقاعده حکومت نه مونږ ته بالوي څه چلته اغلار حالاتو لپاره چې مراجعه وکړه جواب نو راغلی چې جازونه لاړل د عراق د ایټمی پلانټ يهود ولزول بمباری په وکړه هغه والو د پاکستان دای الوزاو راغلی دي د پاره او دوستان خي دوست خبر واچو خبر ورکو چې خیال وکړي خدا لزول او د نه لزول موږ ته پته نه لګیدا کته ست لګیدل ای طبيبي لګرشته او سره داغه نه سر دلاندې خبره سر دلاندې دا به کله دا به په سخته کې په کاریګر کده دینه به سخته کله راځي کومه به راځي افغانستان ترمنځ والوات ایران ته څنګه ټپیږي ایران ته څنګه ټپیږي الله دا قوت او طاقت په خپل یو بل استعمال کړه الله په یو بل یخته کړه د پاکستان حفاظت وکړه الله د کشمیر د مسلمانانو حفاظت وکړه الله د افغانستان د مسلمانانو حفاظت وکړه الله اسلامي امارت راوړه یا الله بیا د مولا عمر قیادت راوړه یا الله د شیخ اسامه په معیت کې راوړه الله د عراق حکومت د مسلمانانو کوي الله د شام حفاظت وکړه د حرمین شریفین مکمل حفاظت وکړه الله د ټول اسلامي دنیا مسلمانانو کې اتفاق او اتحاد راوړه یا الله چې کم اختلافونه دي میان کې د زړونو خفقانونه دي الله ټول اختلافونه دي او بر سره ختم کا الله یو بر سره متفق کا الله د پاکستان د سرحدونو حفاظت وکړه کومنګ ډېرې دواګانې کې یورونو سړی سین کې ډوبېږي لامبو نه په دوا باندې زما ستا بچیږي نه بچي سلاش په خوځول غواړي او څه چلو کو دا انتظام تدبیر موږ څنګه نه دی الله د غیب حفاظت وکړه ما یتلو الاستزمارون یا ایها الذین آمنوا بالله ورسوله یا ایها الناس انی رسول الله علیکم جميعا تاسو ټول ته زرا لیکلم په دې پروګرام را لیکلم لا اله الا هو دبل چا الہیت پر بيد الله نه نن په دنیا کې د منبرانو خدای توپ دی د قومي سملې د منبرانو د سینټ د منبرانو کم قانوني پاس کوي دا قانون دی دا به معنی په دې کې ستا اختیار دي چې توبه کې دبل کوي اکه دبل وای نو جیل ته ورځي پری دي نه اختیار دا و دی لا اله الا هو نشته څوک واقدار یو امین ژوندې مغا او وجنی مغا مرګ او جن د الله په لاس کې ځان د الله په حواله باندې د الله په کلام باندې دنیا ته وړاندې کا ټوټه کړم تاسو به ځکم د شهید نه الله رب العالمین تاسو کوي وی سری په درار باندې وي نشته الله بیا وی شهید پویږي چې ما نه پری دي نو ته وی الله دنیا ته می روح واپس کا روح می بیا غتانی ته واپس کا چې ستاسو لپاره بیا وځانګېږم سوې روح می بیا تانی ته واپس کا شهید وای د صحاو روایتونه اوس روح پکې ته دغه دې جو هغه راورسي دلته لکه کوم راورسي ته غرشي راورسي د کما ساخو په وځي کې یا د الله په بل باندې دي یا په خوشاله وخت لري هغه دې ډیران بیا دنیا ته راځي چې بیا دنیا ته ازما دغه پلان کیه چې سر کنه پلان کیه چې سر کنه وای نه ما یبدل القول لدیا زما فیصله نه بدلیږي چې ځل لدی تنه نه باسم بیا د مقرر وخت نه مخ دې تنه ته نه پردم
ما یبدل القول لدی و هغه روایت کې وړه دغه په یو پریتی خو نه ده یو پریتی سوي به دارو کول ناغه یو نه ده تن هم داغ شد پمبا با کجا رهم ټول ټک ټوکیم په کم دی باندې پټه ولګم یک دل و خیال آرزو دل با کجا نه هم یو زړه په زرګونو خیالونه دي په زرګونو وسوسې دي کومه یو ځای ورسم کوم یو ځای ورسم الله زمونږ ټول ګناهونه معاف کړه الله چې مقام له څوک راغلي دي د لری نه د دین الله ټول په حفاظتونو ورسوه الله د زړه حاجتونه سر کا الله چاته د आवाज رسی په زړه پریشان الله ټول حل کا الله دې ته علما راغلي الله زو په عمرونو کې برکتونه واچو الله دا مقام د دین دی الله د دین د پاره تر قیامت شاداب وساته یا الله لولې رڼاګارې تنه دنیا ته خورې کا اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین قرآن محترم اوریدونکو د پټاګرام مولانا یوسف صاحب دا بیان چې پنځپیر په اجتماع کې په 24/3/2007 کې شوی دی د دې د ملاویدو پته یا ساتي اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیډیز مرکز دکان نمبر 6 شفیع مارکیٹ نزدیک گراؤنڈ ہائی اسکول روڈ جہانگیرہ روڈ سوابی الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما آمن بالقرآن من استحل محارمه او كما قال عليه الصلاة والسلام عزت مندو دا مرکز دا قرآن و سنت دا غزیری چلیلی علماء دلته جوړ شي او هغوی بیا د دې ځای نه تللي دي او علاقو کې کارونه یې کړي دي او داسې کارونه یې کړي دي چې تاریخ هغه کارونه هغه کارنامې د هغوی نشي هېرولی دې ځای کې موږ له خوله کلاول د ملګرو یو شوق دی جذبه ده نور دا زمونږ شان سره نه خای دا ځای زمونږ د کابیرینو د مشرانو د استادانو دی دلته تقریر ته کېناستل دا نامناسب کار دی زما غونې سړي دپاره مونږ خو دې راغلي وو چې دې ځای کې څه واورو زمونږ مشران د مرحوم شیخ القرآن نخې بعضې موجود دي هغوی به خبرې کوي موږ بیا ورو استفاده به ترې نه کوو دا صورت یو لنډ صورت دی قرآن کریم کې دې کې د څلورو خبرو ذکر الله کوي دا څلور کارونه کول دي د دې څلورو کارونو کوونکې هغه کامیاب دی صرف دې کې که یو کار کم شي نو هغه انسان تاوان کړي شاهد زمانہ اللہ فرمائی والعصر شاہد دا زمانہ عصر زمانے تم وئی عصر ماجگر تم وئی عمر د تیر شو ماجگر شو در باندې سارنا ماجگر پورې سټیم وی لیکن د ماجگر نه ماخام پورې هغه هیڅ ټیم نه خلک کوئی الکه ماجگر د کار راغون ک جزو انسان عمر د ختم شو تعالی دنیا کې سکولو بل ماجگر
سار نه تاجر شروعي تجارت کوي ماجیګر حساب کتاب کوي چې سورا وګټلې سورا وبېلې دا د نفع د نقصان ټیم دی سورا تا وګټلې ته چې سار شورشي په ګټلو دی ماجیګر پورې تاسو وګټلې اوس خوا تیار را روانه ده د ګټنې ټیم ختم دی نو حساب کوي دکانداران والا سر شاید دا زمانہ نو زماستاو عمر زیات لاړ سوکړل مونږ دی کی کم پاتې دی پشان د ماجیګر او د ماخام نو سکولو کنا پاسای سوکای دازه په توحید سنت الله آباد کړی دی او الله دې آباد لري او ان شاء الله العزیز د دې بنیاد په اخلاص خودل شوی دی هر هغه کار بنیاد چې هغه په اخلاص باندې کې خدای شي هغه چرې نه خرابېږي دا بنیاد په اخلاص خدای شي دا څه په دنیوي لالچ نو که مرحوم شیخ القرآن تقریر لباتلو نو خپل کرای باندې بتاو کم طالب بور پس راغی تقریر لبه بوتاو داغه کرای به مور کولا اوس زموږ سره جدا دور دی او هغه داسې دورو چې شیخ القرآن مرحوم واقعا خپل ذکر کولا درس کې چې سورلې را باندې بنوي ټانګي چلی دی ثوابه د پنځپرمینس کې اوسم چلیږي ټانګي تو ختم د ټانګي والا خیال نشته روسته چوکتل مزوما ویجی 500 روپے جرم دی خبر اگرانه ده تاسو کوشه وې ز کوشم ته نه لګ مخ کې چلاړ هندو ولاړو هغه راوخیجو داوم یو دورو هندو راخیږي شیخ القرآن لټانګه کې زینو اوس منګله چرګانو خوراک کې ټیم نه ملاويږي دا کار هغه خلکو کړی دی کروڑ هر رحمتونه دی الله ولېږي پاغو باندې هغه اخلاص سره کار شروع کړو نن دا وی غیرتی شاګردان اخلاص سره دا کار دی واخلی او مخه ته دی بوزي هغه اخلاص چې کم دی ویو هغه ته ګوري هغه سکار دی کوي ان شاء الله دا کار څنګه چې په طریقې روان دی د دینه یو په کروڑ ها طریقې باندې بزي که زمنګ ملګرو کې اخلاص کی کمی راغې علامہ قاضی محمد شمس الدین رحمت الله علیه گجرانوالا هغه فرمایل هر جماعت چې کله په خپل اصول باندې رواني د مخه ته رواني مخه ته زی کله چې د خپل اصول پریری نو واپس کیږي او خرابېږي او ذلیل کیږي پکار منګلا دارا چې کوم اصول دي ارمرګری ته معلوم دي دغه پابندي موږ په خپل اولو کو دغه نروستو بل ته وایو اول بخپل د خبرې پابندي نو پس ته بل ته وای ستا خبره کې باثرومي کته په خپل پابند نه او بل ته وای نو ستا خبره کې اثر نشته تش خلک به پوری خان کې نور څه نشته اول به په خپل پابندي والا سر شاید دا زمانہ او انسان ستا په غفلت باندې عمر د تیر شو سری کړی دي تا قبر له سوکړه آخرت له سوکړه تا باندې لوی لوی تیری را روانې دي سیوا تاله سکولو ایسو نشو سکړی خواغو چې سوړلای په بنوي کارونه خواغه خلکو کړیو چې مینت به کاو مدارس والا وتا چې یو غنټه ټیم راکې ستاسو چې ستاسو وبم نسکم ستاسو په مدرسه کې طالبانو ته لږ ټیم قران بوخم هفته کې ورځ راکې میاش کې ورځ راکې تاوان بستا سنو کم څه شی بنه خورم اچا دې مدارس والو زینو ور کړی نو بیا حضرت شیخ منډای په کرایه غستې واغې کې به درس ورکاو زه په کرایه واغس نو بیا مهربانو سره چلو کو به دا وکړه چې کوشش وکاو اعتراضونه به خودل چې دا لاړ شي پیو کوي دا اعتراض به وکړه شیخ القرآن به هغه جواب ورکړ او بیا په اعتراض به ول اعتراض وکړ چې دا دغه کاکجنه تاسو کا چې دلې جواب وکړي نو چې کله پاغې کې راګیر کړ نو بیا به اعتراضونه نه خول ورته چې دا د سره خسرته نه رسی
دا ټول کړهونه کوششونه هغه تیر کړو نن هغه باغ هغه سمسور دی خو په خپل نشته دی په خپل نشته دی لیکن مرحوم شیخ القرآن فرمایل ان آثارنا تدل علینا فانظروا باتنا الی الاثار زمانه رستو ګورئ چې موږ دنیا کې څه کړی دي موږ څه کړی دي هغوی کار یو الله رضا لکو موږ سره پاره کو چې سره پاره کو نو هغې کې خوند پاتې نشو شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه د جمعې بیان یې وکړ یو زمیدار سړی دی د لرې نه منډې وی راغی چې راورسېد جومات دروازې ته نو شاه صاحب تقریر ختم کړی دی مونځ د جمعې شوی دی او پیزار ځای کې ولاړ دی وځي بار ته هغه به نه دا خولي بهیږي وی زه خو تقریر اورېدو لا راغلی ما دومره لرې نه راغلی وم او ما نه تقریر لاړو بس دا د خدای خوښه به وه شاه صاحب وی ته دومره لرې نه راغلی زما د تقریر اورېدو شوق دی ویاو وی راځه دننه جومات کې بل څوک نه و خلک ټول تللی دی شاه صاحب ممبر ته وخوت هغه ته یې کښېنه دغه ځای کې مخامخ یې کښېنو او شروع یې واچوله حقه جذبات چې څنګه هغه ګڼو ته استعمال کړي وه حقه جذبات حقه تقریر چې څه ویلي هغه ته وکړو تقریر خلاص کو شاه صاحب ته هغه زمیدار سړی وی ورته وی صاحبه د ګڼو ته خو جذبه وي خو د یو سړي ته دا تاسو ناشنا کار وکړو دا خو د خطیبانو دستور نه دی وی موږ مخکې مې یو له دا کار کړی و اوس مې یو له کوو موږ د هغه خلکو د خپو خوره یو چې هغوی یو له کوي دو له نه کوي زرو له نه کوي کروڑ له نه کوي الله هم خوشحاله کا تاسو کړهو تکلیف وکړو دلته رالی ټیک ته انتظاماتو کمی وي دا سنبالول دا کار ګران دی خو پروا مه کوئ د دې الله اجر ورکوي د الله دین له راغلی قرآن وی کہ تاسو ته تند ورسی تاسو ستړی والے ورسی دې باندې تاسو لا اجرونه دي ولا سر شاهد دا زمانہ ان الانسان لفی خسر انسان تاوانی دے انسان چې دے نو دے تاوانی دے سو کوئی وے اللہ رب العزت فرمائی انسان تاوانی دے انسان تاوانی دے سوک د دې تاوان نه بچ کیږي سوک به بچ کیږي چې سلورو خبرو مالکی سلور کارونو کی دنیا کې د قصړې تاوان نه بچ کیږي باقی پنوم انسان چې نو دې تاوانی یاو الا الذين امنوا مگر کسان چې ایمان راوړي موحد دي که توحید د سره نشته کته مجاهد نو تر څه جهاد کوي تاسو چې توحید نشته خو بس ستا جهاد منظور نه دینو تاسو توحید نشته ستا مز منظور نه دینو یره جی بری پسې مسکی کې نه کیږي نو چې یو سړی عقیده د کفر او د شرک هغه پسې مسکیږي دا خپل مز نشته وینات میکړه په دې نشي امام پسې الله اکبر جو به سودري تم ها یره وی چې تاسو ته کافر من کافر نه ویو چې سو کفر کوي خو ورته کافر وي وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر تدے تسوائے تانا تپوس کوم یرا پنج پیریان سختی دوی جو زنو تا کافر ہوئی منگ نہ ہوئی احساس تا خدای وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر احساس تا خدای ستا انصاف تدے تا ایمان ہوئے کہ کفر ہوئے در حال ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا مگر کسان چې ایمان راړو موحدو عقیده بستا ایمان مضبوط کلک په توحید باندې اسبابنا علاوه یو سره نقصان رسی له ځان را ورسا بغداد نتا ته څنګه را رسی بغداد نتا ته نشي را رسی څه سبب ذریعہ خیا نن تخپل علاقه سره خبره کوي په موبایل کې په ذریعہ کې کنه راغستا څنګه اوري الا الذين امنوا مگر کسان چې ایمان راړو وعملوا الصالحات عمل کو قرآن او سنت مطابق صالح عمل کم دی چې تما خام جوړ کې ساریو کی صالح عمل کم دی چې ضعیف حدیث سره ثابت دی نارورا د څنګه صالح